کول. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډېر غټ غټ شاعران، ډېر غټ غټ ادبیان او ډېر فصیح او بلیغ زبان والا موجود وو. هغه ټایم کې د دې قرآن شریف چیلنج الله تعالی ورکړی و چې یاره تاسو د دې قرآن شریف په مثل یو بل مثل راوړی شئ. بیا یې د چیلنج وکړو چې یو صورت یې د دې په مثل راوړی شئ، بیا یې د یو آیات د دې په مثل باندې راوړی شئ. حالانکه ټولې دنیا د هغې نه عاجزۍ برات اختیار و. یو ښځه و هغې یو صورت پیش کړلو چې القاریعة ما القاریعة باره کې چې الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل. فیل عربۍ کې اتي ته وایي چې یاره اتي وګورئ د اتي څه شی دی، پیش دومره لکۍ دی، دومره غاښونه دي، دومره دغه دی. نو ټولو خلکو بس یې خندا او مسخره او مذاق وله وړاولې دا ته څه غول خوشان خوري. قرآن شریف چې کوم خصوصیت کې الله تعالی نازل کړی دی دا د انسان د وس نه بار خبره ده. دا ډېره عظیمه معجزه ده. اور قرآن شریف قرآن معنی ده قرأ یقرأ نه جوړ شوی دی، د دې معنی ده بار بار لوستل. دا یو داسې عظیم کتاب دی چې په هر ځای کې د دې تلاوت کېږي. حالانکه کتابونه که دنیایي دي او که د الله تعالی طرف نه نازل شوي دي نور هم دي. که دنیایي کتابونه وګورئ د انسانانو په لکونو نه په کروړونو اربونو کتابونه موجود دي، لیکن د یو کتاب هم دومره تلاوت نه کېږي لکه کوم چې د قرآن شریف کېږي. اور که آسماني کتابونه وګورئ تورات شته دی، زبور شته دی، انجیل شته دی، دغه شانتې الله تعالی نورې صحیفې نازل کړي دي د هغې څوک نوم او نشان هم نه لري. او که هغه موجود هم دي په دنیا کې نو هغه خپل اصلي صورت کې موجود نه دي. لیکن قرآن شریف له الله تعالی داسې یو مرتبه ورکړې ده چې په کم انداز باندې او کم الفاظو سره الله تعالی د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې نازل کړی دی. نن 1400 کاله وشول تقریبا همغه شان دی هوبهو محفوظ دی. قرآن شریف کې الله تعالی د حفاظت ذمہ داری په خپله اخیستې ده. انا نحن نزلنا علیک القرآن، چې دا قرآن شریف ما نازل کړی دی او د دې حفاظت کوونکی هم زه په خپله یم. نو چې د یو شي حفاظت الله تعالی په خپله اخلي نو د هغه کلام او د هغه کتاب هم څه مرتبه وي که نه به وي. نن سبا چې موږ وګورو چې یاره قرآن شریف زده کېدو دپاره موږ سره ټایم نه وي، بانې هانې ډېرې زیاتې یعنې حالانکې د قرآن شریف تلاوت ګوره په جوماتونو کې کېږي، په کورونو کې، په بازارونو کې، په ګاړو کې، په غرونو کې، په کلو کې، په ښارونو کې، د دنیا هر یو کونه هر یو ملک داسې نشته دی چې په هغې کې د قرآن شریف تلاوت نه کېږي. حالانکې دا د قرآن شریف خصوصیات دي چې ټولو کې زیات تلاوت به د دې